محترمو نن د محرم لسم تاریخ دی او نننۍ وظیفه درنه چرته مس نشي. دې وظیفې ته محترمو خلک یو کال انتظار کوي. په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې دا وظیفه وشي انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وکړي. الله پاک به د انسان ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. الله پاک به انسان ته د دنیا او د آخرت کامیابی ورکړي. محترم مسلمانانو ستاسو حاجت پوره کیږي نه، دغه وظیفه وکړه انشاءالله العزیز ستا حاجت به پوره شي. ستا یو مشکل دی دا ختمیږي نه، دغه وظیفه وکړه انشاءالله العزیز ستا مشکل دا پوره شي. محترمو د ګران نه ګران حاجت او د ګران نه ګران مشکل الله پاک به ستاسو په هر طریقې سره پوره کړي. نو ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته اعلی، ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. په خپله مو کې محترمو ملګرو سره هم شیر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو د محرم الحرام نن لسم تاریخ دی او ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته عظیم شانه ورځ ده. نن چې کومه ورځ ده محترمو په دې باندې کو چا پراهي وکړه په خپل اهل او عیال باندې کورواله باندې الله پاک به تمام کال په دې باندې پراهي راولي. کو چا به محترم یو درهم دا صدقه کو الله پاک به د زرو درهمونو ثواب ورکوي. دومره بهترین ورځ ده، دومره ناشنا ورځ ده. په دې ورځ باندې محترم بني اسرائیل ته الله پاک د فرعون نه نجات دا ورکړی. کو تاسو نجات غواړئ د مشکلاتو نه هم نن دا وظیفه وکړئ. او ډېر کسان به داسې وي چې هغوی به نن روژه نیولې وي. نو ډېره محترمه بهترینه او ډېره زیاته عظیم شانه ورځ ده. دغه رنګې که چا روژه نیولې وي نو روژې سره سره د دا وظیفه هم وکړي، او که چا روژه نه وي نیولې نو صرف دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز فایده محترمو ډېره زیاته کوي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار ډېر زیات مختصر دی او ډېر زیات اسان دی. مکمل تفصیل زه تاسو ته په دې کلیپ کې محترمه دا وایم. لکه څنګه چې د الله پاک نیکان بندګان هغوی په مشکل کې راګیر شي، په تکلیف کې راګیر شي، هغوی الله پاک نه وغواړي الله پاک ورله ورکړي. خو لیکن محترمه په هغه لیول باندې د الله پاک نه غوښتل پکار دي چې په کوم لیول باندې الله پاک غواړي، او بیا محترمو الله پاک دغه سوال لازم قبول کړي. دغه رنګ یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې الله پاک ته فریاد وکړ. الله پاک د یونس علیه السلام فریاد واورېدو او محترمو د هغه مشکل نه در راویستو. دغه رنګ محترمو هر یو پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د دین اسلام په تبلیغ کې څومره تکالیف رسېدلي دي، ولیکن نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ثابت قدم شو. الله پاک تمام تکالیف کې محترمو دا ختم کړل. نو موږ رسه کوو چې موږ یو ورځ د وظیفه وکړو بیا ستا مایوسه شو، ناامیده شو. خو نن چې کومه وظیفه ده محترمو ډېره زیاته سپیشل ده، ډېره زیاته عظیم شانه ده. کوشش وکړئ چې دا په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. محترمو دا نن وظیفه دا در مس نشي، بس شروع یې کوئ، په خپله مو کوئ، په زنانو باندې مو کوئ، ماشومانو باندې مو کوئ. او داسې وظیفه ده چې هر څوک یې کولی شي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي چې تاسو به یو شپېرې درود ابراهیمي وایي. درود ابراهیمي کوم چې د مانځه درود شریف دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه رنګې دم ویلي یو تاسو 33 پیرې 33 پیرې 13 پیرې او 3 پیرې 33 تاسو وایئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا تاسو 33 پیرې وایئ. بیا تاسو د دې نه بعد 33 پیرې دا وایئ انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون. دا ویلي. بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې درود ابراهیمي وي، او بیا به د هغې نه بعد لاسونه د اوچت کړي. نو کله ته لاسونه اوچت کړله الله پاک ته
اے زمونږ خالقه، اے زمونږ مالکه، اے زمونږ رازقه، زمونږ تمام حاجتونه دا پوره که، زمونږ تمام مشکلات دا ختم که. ستا چې څه مسله وي، د رشتې مسله وي وی وایه پکې، د کاروبار مسله دې وي وی وایه پکې، دغه رنګې بل څه حاجت وي، د ویزې مسله وي، دغه رنګې د روزګار نه میلاویږي، روزګار ترقي نه کوي، هر څه محترم د الله پاک نن وغواړئ، انشاءالله الله پاک خپلو بندګانو ته ورکړه ضرور کوي. لا تقنطوا من رحمت الله، الله پاک د رحمت نه مه مایوسه کېږئ مه. ځکه چې کوم سړی مؤمن وي، مسلمان وي، نو دی وایي چې مایوسي ګناه ده، الله پاک وایي چې مایوسي ګناه ده، نو مؤمن هم وایي چې مایوسي دا ګناه ده، مایوسه کېږي به نو دا وظیفه دې وکړي، انشاءالله العزیز هر قسمه حاجت دا پوره شي. الله پاک هم خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.